السلام علیکم. نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی جی ایډکشن یا ډرګ ایډکشن. ایډکشن مطلب دا دی بعضې مریضان چرس یا سیرګټ یا افیون یا آیس ایکس وائی زیډ مختلف قسم نشي کوي او هغوی ته یو عادت جوړ شوی د سوسایټي د معاشرې په وجه باندې. بعضې مریضان داسې هم راځي چې هغوی ډرګ ایډکشن مطلب هغوی ته څه ډرامه شوي وي، نور څه تکلیف شوي، هغوی هسپټل ته لاړ شي او ایز ا ټریټمنټ یا مطلب هغوی ته ایز پر نیډ داسې انجکشن ولګېږي چې هغه د پین دپاره وي، خو بعد د ټیکېدو نه مریض ته د هغه انجکشنو عادت جوړ شي. بعضې مریضان د اورل چې کوم ټرینکولایزر دي د هغې هیبټ جوړ شي، مریضانو هغه تکلیف ټیک شي، خو کوم چې هغه په طور پین هغوی ته انجکشن لګېدلی وي یا مطلب د بعضې مسلو دپاره هغوی ته ټرینکولایزر ورکړل شوي، هغه بیماري خو ټیک شي، خو د پیشنټ چې کوم دی د دې ټرینکولایزر نه بیا ټول عمر مطلب هغه یوز کوي، بغیر د هغې نه ګزاره نه کېږي. مونږ ته کلینیک ته مختلف قسم پیشنټ راغلل او الحمدلله د خوشخبرۍ خبره دا چې ډېر په کم وخت کې پیشنټ ټرینکولایزر هم پرېښول، هغوی ته نیډ هم نه راځي، بلکې هغوی فیل کوي نه چې زه د اوس ټرینکولایزر واخلم. دې نه علاوه بعضې داسې پیشنټس هم راغلي وو، ایون دا چې پیرامیډکس ډاکټرز هم مونږ ته راغلي چې د هغوی مونږ ټریټمنټ وکړو او هغوی چې کومه پین کیلر انجکشن او عادت جوړ شو یعنی ډرګ ایډکشن شو، د هغې نه ډېر په کم وخت کې چې کوم د مریضان ټیک شو، هغه د خپل عادت نه منې شو. دې نه علاوه سمپل ایډکشن یعنی مطلب عام نشه کول، چرس، سیرګټ، افیون یا دې نه علاوه آیس شو، ایکس وائی زیډ چې څومره هم نشي دي، داسې پیشنټ هم د خوشخبرۍ خبره دا چې ډېر په کم وخت کې د دې خپل عادت نه یا د دې خپل چې کوم دوی نشه پرې خوستل غواړي بالکل دا منې کېدی شي بغیر د نصیحت نه. ولې چې هر مریض یا هر سړی چې کوم ایډکشن دی، که هغه ډرګ ایډکشن دی، که سمپل ایډکشن دی، مطلب که عام نشي کوي یا د نشې په دویانو باندې عادت دی، هغه دا غواړي چې زه د دې نه منې شم، زه به دا نه کوم، خو چونکې د هغه یو هیبټ جوړ شوي، د هغه یو عادت جوړ شوي، د هغه په رګونو کې یا مطلب د هغه یو بار بار د خواهش راوچتېږي چې زه دا نشه بیا وکړم. د هومیوپیتیک میډیسن موډ اف ایکشن دا دی چې دا مریض به د خپل د دې عادت نه د میډیسن په ذریعه سره منې کېږي. لکه سینکړو کیسز الحمدلله مونږ سره ټیک شو. د ویډیو کولو مقصد دا دی چې ډرګ ایډکشن یا سمپل ایډکشن چې هغه چرس دي، سیرګټ دي، آیس دي، نورې نشي دي، د هومیوپیتیک میډیسن سره بالکل دا ټیک کېدی شي، خو هر مریض به انډیویجولي مونږ ډیل کوو. بعضې مریض ډېرې نشي کوي، بعضې کمې کوي، بعضې پیشنټ داسې وي چې ډېر زیات د دې عادت وي، نو هر مریض انډیویجولي به داسې نه ده چې هر مریض ته مونږ یو شانتې په میډیسن ورکوو. د دې ویډیو کولو مقصد دا دی چې که چېرې ستاسو په معاشره کې یا ستاسو خپل خپلوان یا داسې خلک وي چې هغوی نشه پرې خوستل غواړي، نو هومیوپیتیک وی آف ټریټمنټ سره د خوشخبرۍ خبره دا چې په کم وخت کې ډرګ ایډکشن یا سمپل ایډکشن مطلب آیس یا سیرګټ یا چرس یا افیون یا دې نه علاوه بعضې خلک د انجکشنو عادت وي یا بعضې ټرینکولایزر د نشې دوایانو د خوړلو عادت وي، بالکل د هومیوپیتیک میډیسن سره ډېر په کم وخت کې دوی د خپل عادت نه یا مطلب د میډیسن په ذریعه سره د نشې نه دوی ټیک کېدی یا منې کېدی شي.